قبول کړي. هغه شیخ الهند رحم الله میاں سے خپل کتاب کې لیکلي دي وایي یو شپه هغه راغله د پانسۍ فیصله شوې ده. کله چې بل شیخ ته پته ولګېده سبا د پانسۍ ده اگر چې ډېرې منحري دغسې راغلې یو زمونږ د مشرانو د پانسۍ فیصلې وکړلې زمونږ مشرانو خوشحالي کوله. کله چې انګریزانو ته پته ولګېده یو خو خوشحالي کوي هغوی د پانسۍ فیصلې هم هغه منسوخ کړلې. ویلې دې ملایان چې په مرګ خوشحالېږي مونږ دې په مرګ هم خوشحاله کې وخت نه غواړو. یو د مرګ فیصلې کولې زما رب د ژوند فیصلې کولې. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. یو تدبیر دیو کوو یو تدبیر زما الله کوو. قانون دا دی رب تدبیر بارزي کې غالب ویل سبا تر شیخ پانسۍ دا ډر راغلی دی. ویل نن شپه شیخ ته عمر په جړا کې تېروي حوزاري ویل ګریوان یې لوند شو. ویل زه ورته رانږدې شوم شیخ د مردې ژاړي شهادت خو زموږ مطلوب دی تمنا وه هغې دپاره خو د دارالعلوم دیوبند درسي حدیث مو پرېښی و د مدینې منورې درسي حدیث هم پرېښی راغلی دی. سبا ته هغه د شهادت تاج مونږ ته په سریږي حضرت تاسو د مرګ د یېرې ژاړئ. ویل ما ته جواب راکوئ ما ته ویل حسین احمده د مرګ د یېرې نه ژاړمه جلا دې ته کومه دا یو ځل ژوند او زندګي ده. سبا ته د رب دربار کې حاضري ده دا ژوند قربانېږي. حسین احمده رب ډېر مستغني ذات دی پته نه لګي هغه رب قبول هم کی قبول بهدرګي. ویل به یې وفرمایل حسین احمد دل کې تمنا آئے ہے نظر تمنا ڈالا اللہ و بدن سمر اخدان دی تہاری اختب بدل کے یہ ازل قربانے دے بیا جندے کے دے بیا قتلے دے بیا قربانے دے بیا قربانے دے بیا جندے کے دے اسے نہ مدد دیتا جا رہا